الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. اما بعد، ټولو نه اول انجمن حسینیه جمله رکین سره د سکرټري صاحب شکریه ده کوو چې هغه اول وارې سوشل میډیا سره وابسته ځوانانو ته اهمیت ورکړو او هغه یو ځای راټول کړل او دعا کوو دوی ته چې خدای دوی سره دوی ملګري چې واقعا ټیلنټس باندې مشتمل دي، خدای دوی توفیقات خیر کې نوره اضافه وکړي. یقینا سوشل میډیا حوالې سره اهمیت حوالې سره هېڅ هغه بحث نه دی پکار چې زه یې په وکړم چې څومره اهمیت لري او څومره نه لري، ټول ته ښه معلوم دی. خو دا هغه دی چې موږ څه خیل ته استعمال کړو، طریقه استعمال دا ډېر ضروري دی. لکه اوس کلم اهمیت نه څوک نه دی خبر، کتاب اهمیت نه څوک نه دی خبر، یو مضمون لیکل اهمیت نه څوک نه دی خبر، یو مایک اهمیت نه څوک نه دی خبر. څه خیل ته استعمال کوم کلم، څه خیل ته مایک استعمال کوم، دا ډېر مهم دی. زه به یوه آیات هغه انشاءالله لولم، هغه نه مخکې دا قول نه یم خبر چې دا د امام خمیني قول دی یا چا دی، خو ډېر ښکلی قول دی. چنده سرلوح مو جوړ کو چې ملا شدن چه آسان ولی انسان شدن چه مشکل. مولوی بننا، پڑھا لکھا بننا دا خو ډېره اسانه خبره ده. خبره ده چې زه څومره انسان یم، یعنی اخلاقیات ډېر مهم دي. تو سره تعلیم زیات دی، تو سبق ډېر ویلی دی، تو سره ډګری دي، دا وایه چې اخلاق تو څومره دي، احترام متقابل تو څومره دی، دا شی ډېر مهم دی. هغه آیات چې علی علیه السلام هم یایي 13مې سپارې کې دا آیات دی چې امیر المؤمنین روایت چې دا خوفناک ترین آیات دی، یوه امیدوار کننده آیات دی چې هغه سوره زمر کې دی و یوه خوفناک ترین آیات دی چې هغه 13مې سپارې کې دی. هغه د شون سره دی ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. چون چې ذرې برابر بد کار وکړو دا به ورځې قیامت ته ښایي، که ذرې برابر ښه کار یې وکړو هغه به ورځې قیامت ته ښایه شي. د دغې آیې بیس باندې زه داسې یم چې مضمون پرېږده وه، ویډیو پرېږده وه، شعر یې پرېږده وه، ته ورځې قیامتونه لفظ لفظ پوښتنه کېږي، لفظ لفظ یې موري، چونکې ذرې کې لفظ نه زیات دي، چونکې ذره ډېر وړوکی شی دی چې هغه د عام هغه کې رڼا کې لیدی نه شي، هغه مو وطنو کې به هغه روشندانو کې چې کله میر راشي د هغه ذرې سړي ته برېښي. نو قرآن مجید یې چې تاسو به ذرې ذرې حسابه کېږي چې ځینې وخت کې زه دا جمله لولم، دا بیا زه فیسبوک ته شوم، دا زه شیر کوم، ایدي عواقب ایدي نتایج پکار دی دغه شي ته مو سوچ وي چې دا شی ډېر مهم دی. سوشل میډیا کې میسیج ورکولی دی، مضمون ورکولی دی. اوس که څه یو بحث مو سره شته فیکي کې دی کارټون حوالې سره، آیا کارټون جوړوه شي که نه شي، یوه صدر والا یو وزیر اعظم مغرب کې خو دا شی نشته دلته. دا اوس البته هلته دا شی شروع شو ایتیکس بنیاد باندې، اخلاقیاتو بنیاد باندې، چې هغوی کېدای شي دا شی منع کړي، چېرې دا تخریب دی، دا توهین دی. اسلام کې دا شی چې کارټون هغه پیزه جوړه کړه، هغه د چهره جوړه کړه، سیاسي لیډرونه نشي جوړولی. ما قاسم سلیماني دغې خبره ډېر متاثر یم چې خدای هغه رحم وکړي، هغه یاره خدای مو ټول د نصیب کړي. هغه ته چې یوه ورځ هغه ټرمپ حوالې سره وویله چې هغه یو سپای دی. قاسم سلیماني دی چې هغه مو دشمن دی، خو سپي ټکی مو ته نه دی پکار چې مو استعمال کړو. لکه څه د اخلاقیاتو دایره دی چې مو سره دغه شي سوچ وي. اوس سوره حجرات 18 آیې دي چې دا 18 آیې واقعا د ټوټل اخلاقیات هغه دي کې جامع دي سوره حجرات کې. هغه کې دا یا که څه څومره مهم آیات دی زه تاسو ته لولم، که مو تاسې سوشل میډیا کې دغې آیې باندې خپل ځان باندې اپلای کړو، عمل په وکړو چې یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. څو مؤمنانو یو قوم ته حق حاصل نه دی چې هغه بل قوم سې مسخره ووایي، کما عزت یې به وي هر شو کې، تو کېدای نه شي سوا د خدای نه اټوله هر شو کې که هغه شته. الله صمد چې مو یایو دې مطلب چې خدای پره دی، خدای نه علاوه څوک نه دی پره. داسې مو دعای کنوت کې لسونه وایو چې ته وایي دې ورځ زموږ کې کمای شته. لا یسخر قوم من قوم، یو قوم ته نه دی پکار چې بل قوم سې مسخره ووایي. عسى یکونو خیرا منهم، شاید هغه ته نه ښه وي. ولا نساء من نساء عسى یکن خیرا منهن. اندرشون سره یوې ټولي ښځې ته نه وي چې هغه بل ټولي ښځې سې خبرې وکړي. حتی روایاتو کې دې حده پورې شدت راغلی دی چې اوس هغه وخت کې خو یو اسانو زمانه ټنګو نه سبا ګوډو زمانه ته چې ګوډي سه هم مسخره نه شوی، غیبات زمرې کې راتلی شي، اهانات زمرې کې راتلی شي، تمسخر زمرې کې راتلی شي. نو دومره سختي دی.
خو اوس موږ سره یو شی دی تنقید و تخریب. څه دغه دوه کې موږ لږ بېلتون وکړو. ځینې وخت کې زه یم چې زه د تنقید کوم، حالانکې هغه تنقید نه ده، هغه تخریب دی. ته د یو لفظ وویله، د جمله وویله، یو د ویډیو وکړله، یو د مضمون ولیکلو، هغه کې ځینې وخت کې بالکل تخریب رسي. تنقید چونکې عربي ټکی دی، نقد نه وتلی دی. موږ سره فقه کې یو بحث دی نقدین والا سونه چاندي والا. ځنډنې زمانې کې به داسې کوله څه هغه ګوتې به جوړولې، نه هغه نه به بیا هغه خوره بېلوله، سونه ډېره وړې وړې زارې به وي، دا به بېلول. دې ته عربي کې نقد نه وایي. تنقید دې ته ویلی شي چې انسان ښوولی سي سار شي. انسان اوس یو یو لکه صدقه د ویلو سمو تقریر کړی کمای زیاتی وکړي، ته هغه نیمې غنټې ښوولی سي سار شه. دې ته ویلی شي تنقید عربی. که موږ تشریح وکړو تنقید یعنې هغه خوبی اوسې سار شه. موږ چې کوو موږ تخریب کوو. تخریب دا څه بدی اوسې سري کوو، چې دغه کې منفي پوینټ کوم یو دی څه هغه راوبسو، هغه زه اوسې شیر کوم، پرشانې کوم اوسې. حالانکې ولټه د موږ نه دا مو تنقید نه وکړه، تخریب وکړلو. دې دې خوبی اوسې سار شه. لکه اوس روایتو کې شته مومن عینا دی. اوس عینې ته څه ودرېږي هغه چیک کوي، هغه خاموشۍ ساتي چې راته کې دا عیب دی، خو عیب سره خوبی عادت ښیي. سره تو کې حسن اشته، تو کې جمال اشته، تو کې دغه ځای کې یو عیب دی دا لرې کړه. وینا شورا داسې نه جوړوي. دغه ځای کې موږ څه کوو، هغه خوبی 99% وي هغه اګنور، هغه 1% والا څه وي بس هغه دوره زیات هایلایټ کو. هغه بیا څه ته یې مخکې ویلي څه نیکي کار دریا مې ډال، اوس نیکي کار فیسبوک مې ډال. مې دغه ځای ورشوي بیا وی دی بیا دا نه دی کسه که زه به عنوان مسلمان، به عنوان شیعه، به عنوان قرآن منونکی وم، دغه به لفظ تا ورځې قیامت حساب محاسبه کېږي. پاتې شو فیک آیډي خبره، کیدای شي دا لفظ لږ دروند وي. زه به انسان دا داسې بې موره بې پلاره خلک وي چې دا شی استعمالوي، څه دا شی استعمالوي، دا په کار دی خپل ځان یې لږ سوچ وکړي څه دا ویلې ته استعمالوي. کوم موقف د دی بالکل فرنټ لاین یې بیان کا، ښه طریقې سره بیان کا، اخلاقو دایرې کې بیان کا. او یو بل شی چې مهم دی هغه دغه دی ځکه موږ تاسو یو اسلامي معاشره ده. دغه اسلامي معاشره کې قرآن آیې مطابق سره تلک حدود الله، که څه دا ډېره مهمه نکته ده. زه دې باندې سوال درته کوم، څه ایمو معاشره کې حدود و خیال پکار دی مو وساتو. اسلامي کوم حدود دي هغه معین دي، واضح دي، څه هغو پکار دی ته خیال وساتي. ځینې وخت کې به بلې معاشرې کې هغوی ثقافت کې به دا شی نه وي. هغوی کې مثلا اوس عیسی علیه السلام د توهین وکړه، هغه سره توهین نه ګڼي، هغه ریډ لاین یې نه ګڼي. هغه اما وایي ما زه به عنوان مسلمان، به عنوان شیعه، به عنوان قرآن فالوورز دلته ریډ لاین شته دي. څه هغو ریډ لاین هم پکار دی موږ ته شی وکړو، خیال وساتو. اوس یو کس ته امام منه، زه خو منم تو دپاره تنقید بیا یو رته څه تنقید معنی پکار دی موږ ته واضح شي چې هغه خوبی اوسې مو سر شو، خوبی ولټوو. ځینې وخت انسان ته یوه شبهه حاصله شوه، لکه صدقه دغه دا خبره ډېره خوندوره دی، ده ته وایي دماغ یې نه خلي. یو مثلا وایي چې دا جدید علومو سره فټ نه دی دا خبره، نو دوره خو وریا نه دی، لندن کې خو نه دی که نه. ټلیفون ورته وکړه چې چای پخېږه دې رقم دغه باندې لږ بحث وکړو. نو ته ته څه ضرورت دی چې دې لپاره ته یو آی ډي خلاصه کړي، بیا یو کمپین ورته وچلوي، دې څه ضرورت دی؟ زه خو ډېرو ځای کې داسې یم چې کاره چې زه څه به عنوان مسلمان یا به عنوان شیعه مو داسې مکتب سره تعلق لرو چې نه قرآن ډرېږي، هغه سلونه یې دوا کوي، نه داسې امام سره چې موږ پیروکار یو هغه ډرېږي، هغه یې څه سلونه قبله ان تفقدون. اوس که څوک ډرېږي هغه پکار دی هغه یو بل مکتب سره وکړي. نو تاسې یو داسې مکتب چې هغه د علم مکتب دی، هغه د جدید دور تقاضو سره مخکې قدم کښللې والا مکتب سره موږ تاسې تعلق لرو. نو دې وجې نه که چیرې خامخا ځینې ځای کې شبهه وي، وشتو یا دي لږ یا نه ډېرې دي. ایران انقلاب نه بعد تقریبا آیت الله عظما بهشتي خدای رحم وکړي هغه چیف جسټس باقاعده هغوی به خپل منځ کې کمونیست به لیبرل به خپل منځ کې هغوی بحثونه به کوله، ځینې شیونه به حل نه شول، ویل چې یاره مو زه نن اوس ورته وایي چې خو سبا نه بل سبا بیا به دې باندې کېنو. خو دغه شی او سوشل میډیا تر بسله دا یو بم چودول دي. ځنه بچي دي هغه 19 دي 18 دي هغوی باندې دوره بعد اثر شي چې سبق نه اولوي، دین نه اولوي، هر شي نه به اولوي. دې دپاره رای حل داسې دی. زه مزمل هغه ډېره خبره وکړه چې یو پکار دا دی چې زه سیکرټري نه کوم چې یو واتساپ ګروپ دې حوالې سره جوړ شي چې کومې موږ تاسې اجتماعي مسایل دي اول دلته حل شي، هغه نه بعد موږ سیکرټري سره مدد وکړو. خصوصا تاسې یو طاقت یو لکه بل ځای دې ښکلې جمله وه چې سپین رای د جوان انرژي نه علی علیه السلام څه بهتر دی، خو جوانه انرژي دی، دا یو طاقت دی.
دا یې دی پرواز دې سره د پرواز کوه شي نو دې وجې نه یو واتساپ ګروپ شي چې هغه کې ځانه مسایل هم تاسې ډسکس مثلا زه ته اوس وخت هیلث والا مسله ده زه خو دغه کې شیا سني سره پکور مو ذهن نه وبسو منشیات والا مسله ده دې کې شیا سني پکور ذهن نه وبسو بارا کور مې کوزه یو کما چې دغه کې مصروف پکور ده آینده یو د سوشل جوانون چې کوم دي د میډیا سره متعلق پکور ده اهل سنت امور وګړو چې ځنه شي نو تاسې مل کرغو کو اوس وخت د تقسیم کړي بل ورځ مو د خبره شي تا کوله چې ثوابه ظاهرا پېښور سره 1.5 غنټه لکه دوره فاصله بیو کنه اندوره خو هلته درې داسې هسپتالون دي چې اسد کیسر ورته هغه کړي دي هغوی ملګرو چې هغوی پېښور ته سره زړه د محسوسوي دا یې مو تاسې تقسیم خبره دی هغه مون هسپتال وړي زه هغه نه راوړو په کار دی هغه ځان سره ملګری کو چې دا شای یو قومي ایشو بنیاد باندې اکورمي بنیاد باندې هلته درې دي دلته په کار دی لاس جوړ شي کېدای شي لاس هم ورته کام نو دا سوشل میډیا کې دا اواز که یو اجتماعي اواز هیلث دپاره اوچت شي څه ویلې هغه ځای کې 1 غنټه فاصله هلته 3 هسپتالونه دلته 2 غنټې مو پېښور سره فاصله دی مو مریض چې د دغه روډو کې بیا یې هغه ګوډیا مړ کوي د داسې شی نه په کور د هغه مو تاسې اجتماعي کو هغه کې مذهب مد نظر مو نه وساتو لاره باره مد نظر ونه وسو زه سیکرټري صاحب دې حوالې سره کوم چې دې دپاره دا شی اجتماعي کو اوس لکه دویم نګون دي دویم پی دي که دا میل کرال ته اوس وشت کې کولی شي که نه شي کولی خو هغه یې موږ په وایو موږ هغوی خپه وایو که دلته مو مذهبو کې نه بسول هیلث مسله ده ایجوکیشن مسله ده اندیشون سره دې سره منشیات والا د بېګا دې باندې جمع شوله چې بقاعده سوشل میډیا کې داسې اواز وي چې دا یو بل باندې الزاماتو لګول په ځای چې وایي چې هر څوی دا منشیات یو داسې دا د انسانیت دشمن دی دې دپاره کمباین کمیټه وي چې دې کې شیا سني سره وینه نو دا شاید زه یو سوال کوم چې دې سره که مو یو ګروپ جوړ شي چې هغه یې سیکرټري انډر کې وي چې هغه ځای کې خو یو شاید هغه ځای کې ځنه وخت یو وایس میسیج وشي ځنه کسونه هغه شی بیا سیو کوي ځان سره کېږدي بیا دغه وایرل شي هغه د نور نقصانات جوړ شي هغه په کار دی چې روایتو کې شته دی چې یو کاس دپاره د هغه ذلت حقارت دپاره دا خبره کفي دی چې هغه یوه جمله سیو کړي یوه ورځ هغه خلاف استعمال کړي دا ضروري نه دی چې دا شی نصیب شي په کار دی دا ګروپ دې دپاره وي چې دغې معاشرې کوم تعمیرات دي یا سیکرټري ته اوس مثلا هر وخت میلول نشته دی مصروفیات دوره زیات دي چې هر سړی اوس دغه کې مصروف دی اوس هغه که موبایل نه باندې که نه اوس خلاص وي هر سړي ته به اوس نه اډر رسي که نه دغه ځای کې به لږ ګپ شپ والا خبره وکړو چې لږ ورته خوشحال شو دا یو سړی و نه خو څه چونه وایي خو اشارې صاحب وایو چې هغه دفتر ته راغلو ډېر سخت خوشحال و او ډېر خوشحال هغه ته ویلې خوشحالې ویله ښځې مو پام نه و درېیمه پیله شوې ما ورسه ورچکلی نو ډېرو ته به دا اډرون نه کېږي دې وجې نه دا وټساپ ګروپ دې پاره ښه دی چې دغه ځای کې تاسې ډایرکټ سیکرټري صاحب رابطه وي یو تعلق وي وایس میسیج سره چې هغه حاجي صاحب هغه سیکرټري صاحب نه نیمه دا مسله دی الریډي هغه به ماښام یو ټایم ویر کې 1 غنټه یو علي جواد اوس مدد کوي چې هغه واوري چې هغه مل کړي مو تاسې د هغه کاروان مخ ته لوړ شي دعا کوو خدای سیکرټري صاحب سره د ملګري څومره جوانان دلته راغلي د ټولو توفیقات خیر کې اضافه وکړي د کوم جمله مسایل چې هیلث ایجوکیشن دی او نور دی